الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب التعرب في الفتنة. دا باب دے پدی بیان کی چی فتنئی نو بیا باندو تا تعرب اعراب یو اعراب دے یو اعراب. اعراب جمع دا اعرابی مفرد دے. اعرابی دا باندی اسیدن کے دیہاتی چه دا خارون لری نو ظاهر خبره ده چې جګړې مګړې او دا قصې مې خو بیا په خارونو کې زیات کی خلک هم پکې ډیر یو سرکرده خلک هم پکې نو بیا چې ته باندو مانډو ته لاړ شه چې دا دې قصو مې سونه بیغمه خدا په هغه صورت کې چې ته په ځان کې دا قوت نه ویني چې زه په دې فتنه کې دا فتنه ګرو مقابله به وکم دا غي سرکوبي به وکم ځکه چې د دواړه طرف نه خو به فتنه بیا خو ټیک شو. یو طرف تم فتنه ده او بل طرف تم فتنه ده او چې یو طرف ته حق ده او بل طرف ته فتنه ده بیا خو د حق مرګرتیا په کار ده. نو که په ځان کې د حق نه مرګرتیا وسینې نو بیا تختمه او چې په ځان کې د حق مرګرتیا وس نه ویني نو بس بیا ټیک شه بیا چې ته د غرونو سرونو تخیږه بيزي مزي ځان لا پیدا کا او التکینا خبره پوښیو د الله تعالی بندگی چې در نسمره کې دې شو نمبر کوا دا مطلب شو. نو دا یو وخت کله دا راشي او دا ممکنه ده چې په یو علاقه کې دا څه وخت راشي په بل علاقه کې دا څه نه. لکه تاسو ګوره د دنیا د حکومتونو او د ملکونو چې دی په یو ملک یو شانتي صورتحالي په بل ملک بل شانتي صورتحالي بیا به دا څنګه پته لګي چې لکه په دې فتنه کې اوس غر ته تل پکار دی او ځنګل ته تل پکار دی صحرا ته تل پکار دی دا پته به څنګه لګي. نو دا خو به چا پوهه نم ته پوس کې او په خپل بم دې ته ګوري چې ته په خپل د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر کار کې کنه او په خپل باندې په میدان کې نو ته په خپل پته لګي چې څه چل پکار دی. دا یوازې د فتوی خبره نه ده. التعرب في الفتنه باندو تطلل دیهات تطلل د غرونو سرونو تطلل د فتنې په زمانه کې پکار دي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع انه دخل علي الحجاج. حجاج ابن يوسف خود د عراق گورنر بنو امیہ په زمانه کې خرست چې کله بیا د عبد الله ابن زبير رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کله هغه شکست ورکړو بیت الله پکانو په منجنیقونو په توپ باندې ویش دا زمانه توپ داوي کنه چې هغه داس د ټال په شانتي او شی به هغه لکه دا مچو نه پیژنې کنه داسې نو داسې به یو دوا دغه خخ کړیو داسې یو غټ لرګي به دلته خخ کړو بل لرګي به دلته خخ کړو پای په دې ماس کې به داسې یو د ټال په شانتي او شی جوړ کړ پای کې به یو غټ کانه کې خو داسې به ول ټاله ورکول او به بر سړی نه سونه غیبه په هغه راشي وشلول نو لر بل اړل تکي نو په دې طریقې بیت الله باندې گزارونه وکړل د دې په وکړي او الته بیت الله راونه او الته عبد الله ابن زبير او الته پناه غستبر. عبد الله ابن زبير د دې مروانیانو د دې بنو امیہ او عبد الملک او د مروان د دې دواړو په مقابله کې هغه پاسېدل او هغه تاسو ظالمان او دا تاسو حق نه دی د حکومت کول نو په مکه معظمه په خواوشا حجاز خواوشا کې بیا خپل حکومت قائم کړل. نو هغه پس بیا جنگونه کول اخر بل اخر پس حجاج ابن یوسف راولېګو نو هغه چې عبد الله ابن زبير شهید کو او د مکه معظمه او د علاقه ته واغسته نو بیا دیو لګي د حجاج ابن یوسف دا چې و ته دا انعام ورکړ چې ته د حجاز عامل شوی د حجاز هم تاسو شوی حکمران شوی د دې ته گورنر شوی. نو د مدینه منوره ته راغی نو چې کتین حضرت سلمہ بن اکوع رضی الله تعالی عنہ متعلق ورته چاوي چې هغه مدینه کې وو خو بیا تل د باندې ته ربازه دغلته یو باندې و د مدینه منوره نه چې مکه معظمه ته راځي په دې لار کې وزیره ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ بیا تلو ابو ذر غفاری رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې دغلته تلو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د ربازه د سزا او چې په دې کې به د صدقې او د زکات د خان به التساتل
باندې وا. نو دی وی دخل علی الحجاج، حجاج زما خواله تراغ خبر شورانه چې دلته باندې تراغله مدینه پریخه ده. نو فقال يا ابن الاكوع، ما ته وی چې د اکوا بچیا دا وته دا به ادب انداز وته وی کنه، د به ادب انداز وته دا ظالم ارتدت على عقبيك، ته خو د اسلام نه پوند باندې واپس شوی، ته مرتد شوی، مرګ له ولا باندې غوښته خو ظالمو. نو مرګ له ولا باندې غوښته چې اوس د سچل د اوس خبره داسې وکم چې دا تور باندې سر و نه مرګ خدای مشغله و. ارتدت على عقبيك، ته په خپل پوند باندې واپس شوی د اسلام نه. او تعربت رالی باندو ته د مدینه منوره نه واپس باندې ته رالی. دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث ده، انقلاب الى اعرابیه بعد هجره. یو سړی هجرت کی نو خپل هجرت دی بیا نه فاسدي، چې کوم ځای نه هجرت کړي نو آلته دی واپس نسی بیا، نو واپس تل گویا کې دا د ګناه کار دی. او دغه جنا بل مطلب واغه ته خو لکه چې په اسلام باندې نعوذ بالله استومانه، نو مطلب بانا جوړولا مرګ لا. قال لا غوي نه 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 د اسلام نه واپس شوه نه ما، او نه د هجرت مخبل باطل کړی دی، نه د اسلام نه واپس شوه ما، او نه مخبل هجرت باطل کړی دی. ولکن رسول الله صلی الله علیه وسلم اذن لي في البدو، لیکن نبی علیہ السلام مال اجازه را کړی دی چې ته دیهات ته باندې ته لاړ شو. نو د خود ته مطلب دا و چې مال نبی علیہ السلام خصوصي اجازه را کړی دی. واصل کې دا خصوصي اجازه خبره نه و، دا عمومي خبره و چې فتنه کله پیدا شي نو بس بیا سړی دل تزینو د خو ته د صراحت نشو ویلې خبره، لکه چې هغه خو باندې غوښته د خو دا هغه باندې نه پوره کول غوښتل. نو بهر حال ځان بچ کو چې ماته پیغمبر علیه السلام اجازه کړې ده، نو دا خو دونه نشي کولای چې پیغمبر د تویل دي خو زه دی واجب، نو بیا خو نشي کولای ده. جی أذن لي في البدل. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان. نو دا بیا اوس دا یزید ابن ابي عبید دا خبره ولي کوي، دا ځکه کوي چې تاسو دا پته ولګي چې حضرت سلمہ بن اکوا د مدینې نه کله تللی دی، د رباعي ته د باندې ته کله تللی دی. وای دا ال تللی دی چې لما قتل عثمان بن عفان، چې حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ قتل شو، نو خرج سلمہ بن الاکوا الى الرباعه، نو سلمہ بن اکوا رباعي ته لاړ. او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ولې قتل شو، نو اخو ډېر وګړه قصه ده، کدا کوم بیا هم دا قصه ډېر زیاته وګړه شي. هغه دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلکو ګیلې خبره پوښي، او دا بنو امیه چې و د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د نرمه غلطه فایده غشته، نو حالات دې ته جوړ کړل چې د مصر او د عراق خلک رالل او هغه د مدینه منوره کې الته کې ګیره واچولا، او بالاخر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو. خبره پوښي. نو دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه بعد خو بیا مسلې خراب شوه، نو بیا خو هغه فتنه را پیدا شوه. بل ورسته ته ما په دې خبره کړو. وتزوج هناك امراه، او دې سلمہ بن اکوا چې رباعي ته لاړو نو الته یو بل واده وکړو، وولدت له اولادا، او دا غینه د بچی وشو. نو فلم يزل بها، نو دې الته بو حتا اقبل، د دې حتا نرستو او د قبل نه مخکې او بل ټکی پټ پروت دی. اقبل حتا اقبل، تر دې چې بیا را واپس مدینه ته، قبل ان يموت بليالي، د خپل مرګ نه وسوش په مخکې مخلص سړیو نه الله تعالی لکه واچول چې مدینه ته لاړ شو، نو مرګ په چرته راغی په مدینه منوره کې. فنزل المدینه، نو مدینه ته راغی او مدینه کې بیا وفات شو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نو مطلب دا دی چې تعرب فی الفتنه، نو دې باندې عمل چاو کو حضرت سلمہ رضی الله تعالی عنہ. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصع عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایل، یوشکو یا یوشکو نزدیدا ان یکون خیر ما للمسلم غنم، چې د مسلمان په مال کې بر ټولو نه خشه هغه ګډي بيزي، ټولو نه خشه بسي ګډي بيزي وي. یتبع بها شعف الجبال، چې د په پاره پسې ور پسې او دا به بوزي د غرونو سرونو ته، د غرونو سرونو د غر په سر کې خو بيزي ساتل کېږي، میخ خو نه ساتل کېږي. ها ایو متل چې مشهور دی به ګندګار او میخه،
نو مطلب دا چې په غرونو کې هم میخه جوړه خو میخه خو یو تینده کوخړو نو بس میخه خو بیا او میخه واسه میخه په سس او په ناراض شي باندې خلک یادې کنه وایي سم میخه نه جوړه کړی دا زنه د پاسې دوه نه نو ګړه بيزه چې کمینو بيزه خاص کر ګړي بيزي دا خو بیا په غرونو کې یو کمر نه بلته ټوپ کوي د بل نه بلته ټوپ کوي هغه وجودونه سپکی نو ځکه وی چې دا بيزي چې یو میخه د عمله شو بیا په هغه په ټوله ورس خپل بیا ها او بيزي خدا دي آسان بل دا چې بيزه ځان مړولې مشي په آسان يتبع بها شعف الجبال چې دا بيزي د ځان سره رواني کړي يتبع بها په دې په رواني او یا دای په ځان په رواني کړي شعف الجبال د غرونو سرونو تر اوس الجبال برابر غرونو چې څومره غرونه برکیږي نو التو مواقع القطر او الت باران نډیر کیږي پټال کې دا باران کیږي او خته خلک په ګرمۍ کې کیږي نو څومره چې غری او برسري نو هغه کې بارانونه ورګيږي موسم هر څه برابر نو موسم باندې برابر د ګرمۍ نه بم تنگ نه ها او يفر بدينه خپل دین بم بچ کی فتنونه برابر شي يفر بدينه من الفتن جرا تختی سره د خپل دین را بچ کی فر بدينه د خپل دین سره راو تختید یعنی خپل دین را بچ کو من الفتن د فتنونو د بچ کېدو د پاره ورونو تتلل په خبره باندې پوښی کړه باب التعوذ من الفتن دا باب دې په دې بیان کې چې دا فتنونه بسواله امان بواړي الله تعالی نه امان واړه غرتم خيجا او دا الله تعالی نه سم واړه امان مو دا بغیر کوم د پسې فتنه راتلې شي نن سبا غوړې فتنه په دې غرونو کې ډېری دي ها دا پیریان په دې غرونو کې ډېر ګرځي راګرځي پیریان پیژنې کنه پیژنې دا دیسی پیریان او جعلی پیریان او اصلي پیریان دا پیریان او قسمونه دي کنه وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم خلق د پیغمبر علیه السلام نه تاسو شروع کړه حتى احفوه بالمساله جنبی علیہ السلام په سوالونو تنگ کله کله خلق داسې زیاته کی خبره پوښي یو تاسو کوي بل تاسو کوي سړی تنگ کی تبا اشاره داسې کوي چې لکه بس کنه زه هم انسان مکره نو انسان مونږ هم تنګیږو او دی پیغمبر علیہ السلام تنگ او نبی علیہ السلام دومره تنگ شو د غصې نه وی چې وای زړه ست پوښونه کوي نه کوم نو حضرت عمر پوښ چې اوس نبی علیہ السلام خپه شو په زیاته تاسو او به مطلب تاسو کول به مطلب تاسو نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د غصې سره د پاره وی چې رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن او یو بل روایت کې راځي نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله دا الله تعالی د پنانم ځان بچو دا الله تعالی د رسول د غضب نه دا الله تعالی د غضب نم ځان بچو دا الله تعالی د رسول د غضب نم ځان بچو نو دا د خلکو دا چلو کو دا چې دا زه ته کله لاړ شي کنه و یاره بس دا یو سوال بل سوال لکه دا سوال تا راغله نه راغله نه خو ځان پویوما خبره پنه پوښي نو دا مثال دا باندې چې هغه وې دي هاتو نه سړی راغله او خارته نو الته چې به کده د مټای په دکان باندې سړی ناشته مټای له ته مخه ته پر د غریب خو چې ته مټای لیدل نه و یا کې لیدل و نو بس د پلیټ نه راغسته و په پلیټ کې بدی شو نو چې وې کده چې دا سړی ناشته او مټای نه ته بشمیره مخه ته پری دی خوري نه غټ چخ شهر واغسته او استر غته او داسې کې خو دا هغه ولې لاندې مې شو ولې ته روغې شو وې روغم کنه بیخ دی چې روغې نه خوري ولې نه خوري ولې نه د دم داسې مثال لې چې مولوی صاحب میمونته دی چې صاحب میمونته دی نو اوس بغاګوم به نه لکه داسې کیسټ خو نه دی چې به مخه به غاګي لکه خو صبر ولا ورکه کنه دا بنی آدم دی دا بعد خلکو دا پته نه لګي په دماغو کې دا څنګه صدقه پکې پرته چې نه موږ ته مکمل او دا کنه مګو چې ست پوښونه خو نو تا ته مکمل او نو ته ما د یوې موقع کې بس چې ستاره موقع ختم شي او زم پسې ورخوا شم ستاره مطلب دی چې بس زما کار دی وشو نور دی بس چې څه پکېږي هغه دی پکېږي نه جی موږ خو ځان پوي او کنه ته څنګه ځان پوي خپلان کې ځکه خزه و هغه بل خاونو هغه سړی داسې لاړ دا څنګه الکه ستاوه نه زما خو نه نو ته ما نه سره دا تاسو کې مفتی جوړېږي نه پته پوښتنه څوک مفتی کیږي بدار د خلکو نو بد دا گزاره وکي وسره نو سکه خو ته مې دومره وې چې ته دا چل چرته ونه کې ته کې خو ما ته پته ده لګه تاسو کې څنګه داسې شته
خجی دا مطلب شو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم دي دا نبی علیہ السلام نتا پوسونا شروع کرو حتی احفوه بالمسألة چه پا دی سوالونے تنک حفی عنها يسألونك كأنك حفی عنها چه پا یوشی پسی ورپسیشی خبر من زمان وسیده نو آغا بدل ته پوسونه شروع کړي ما شوم دی او پیندو شپږ کالو دی اوس پر کې دی چې د وو ترې دی شوی نو هغه خو چې ته پوسونه شروع کړي نو خیر د ماشومانو ته پوسونه خو ځکه اخو نه پوي نو په یو پسې بل ته پوه چې جواب ورکړي نو دا غي نه بدل 15 سوالونه نور جوړ کړي نو اخره پورې بدل کړي نو اخر یو ځل ته ما مې لکه زه په دې نه پوهېږم نو ما ته ویا چې دا دونه کتابونه ګوري دا شرط مې لکه په دې په نور نه پوهېږم نو ما ته دا دونه کتابونه شي ګوري خجی احفوه بالمسألة چه پا دی سوالون تنکو فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومنا المنبر النبی علیہ السلام یورز منبر توخطو اصل خبر دار جه نبی علیہ السلام تخلقو تپوسونه شروع کول نو پا دغه ورځ باندې نبی علیہ السلام منبر توخطو خپه شو او وی چې زه شابه تپوسونه کوي زي نورته ناس نو حضرت عمر پوښو چې نبی علیہ السلام خپه دی نو دا خلق پیغمبر خپه کې نمونه بیا شلګی لکه فقال نبی علیہ السلام فرمائے لا تسألونی عن شيء الا بینت لكم چې دا کوم شي تاسو کوي نو وایي زه ته جواب درکوم خدا سي طریقه ده چې سره راګیر کنه بل یو تاسو او کله ضرورت یو کنه خو تاسو کاوه دا خو طریقه نه ده تاسو دا غشي کاوه چې تاسو ضرورت راغلی دی فعلم کوم دا خبره تاسو کاوه چې ته دغه میدان سړی نو دا غي تاسو کوي دا کوم میدان سړی نه یو سړی سر په نحو په خوب کوم نه دی او ته خبرم نه ما ته وي یاره دا سر په نحو راته په 15 منټه کې وایا ها خبره پوښو دا په 15 منټه کې ویل کېده نو د طالبانو او د مدرسو ولا مازغه خراب دي چې دا ته په کلونه تیری وینه ته ما تاسو خلاصه وایا خلاصه ولدي دا خلاصې نه مخ کې نزي خلاصې ولا پیژنې کنه دا هر شي خلاصه وي دا هر شي خلاصه وي الکه الله تعالی خلاصو لور اولې د قران مجید کدی بیان لره لګل لتبین للناس او دا وی لتخلص خلاصې بیان کړه دا خلاصې مولا ده خلاصې نه مخ کې نزي مونیا هم نه دی ځد کړی بس خلاصه کې ولاړ دی لا مرګ پورې خلاصې نه وته و نه وته خجی فجعلت انظر يمينا وشمالا وما بقتل يو خاب الخام حضرت انس وما چې یو خاب الخوا قتل فاذا كل رجل نناسب چې می قتل نو ار یو سړی را صوفي صوبه جامع سر په خپل جامو کې را بن کړو او په صادر کې خپل سر را بن کړو او يبكي او جړلې ځکه چې په دې باندې پوښتنه چې نبی له سلام هم خپکو نبی له سلام هم خپکو نو دا خو چې پیغمبر خپشي نو خو ایمان ته خطر پیدا شو نو بدی جړل خجی فانشا رجل كان اذا لاح يدعى الى غير ابيه دا مخکنی خبره ده درست ذکر کړه ده په دې حدیث کې تقدیم او تاخير ده دا نبی علیہ السلام چې خپشوي ده په دې خبره خپشوي ده او دا خلکو دې جړل نو دا جړه خبره ده دې خبره نه رستو ده اصل خبره دا و چې نبی علیہ السلام نه خلکو تاسو کو نو یو تاسو بل تاسو نو مثلا څه تاسو نه کول نو دی وی چې فانشا رجل یو سړی را پاسید کان اذا لاح چې د بچا سره جګړه شو چا سره به تو مې شو نو یو دعا الی غیر ابيه نو هغه بوله پیغور ورکوي ته خود خپل پلار زوی نه استا پلار خو پلان کې خپل پلار به وته نه یادو نو په مخه باندې به خلکو په دې باندې دا شک او چې د پلار چې دی د پلار نه دی د پلار ته بل څوک دی نو هغه تاسو کو فقال یا نبی الله هغه د خدای پیغمبر من ابي جما پلار څوک دی نو دا د تاسو خبره خو نه و چې وسه د خپل رښتیا بل څوک به او دا ته ویل نو بیا به دسه کول خودکشي به کوله کما وطن به پرې خاوده دا خبره هغه تاسو نه و لیکن قدرتي خبره دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ابوک حذافه ستا پلار هم دا حذافه دی چې کوم پلار و په حقیقت او خلکو په دروغ ویل او ته پلار دی حذافه دی نو خوشاله شې زما خبره ټیک شو نو په دې خبره باندې نبی صلی الله علیه وسلم دا څه قسم خبره خلکو ته پوښتنه شروع کړل نو په دې به مطلب ته پوښتنه باندې نبی صلی الله علیه وسلم خپه شو نو منبر ته وختو او وایي چې سوای غوای زه جواب درکوم نو حضرت عمر رضی الله عنه پوه شو چې دا خو نبی صلی الله علیه وسلم خپه دی او خلکو جړه شروع کړل خلکو جړل نو معنا دار چې خلکو له پیغمبر علی السلام د رضا کولو چل نه ورته غوي چې کسبله خبره وکړو کو بیا نور خپه شي نو سبا کو
چې نبی رسول الله رانه په خبره خپه ده او مونږه سبله خبره کو هغه بیا د بیکارتوب خبره یې چرته او نبی رسول الله رانه نور خپه شي نو بیا بس کو نو پزان وی قهر درویش برجان درویش نو پزان وس کېدو نو جوړل نو حضرت عمر نو خو پوي شو چې اوس خدا خبره سمول غواړي او طرف ته پیغمبر علیه السلام خوشاله ول غواړي نو هغه پاسې دو وی رضینا بالله ربا موږ د الله تعالی پر ربوبیت خوشاله په دې خوشاله یو دړنه چې الله رب دی وبالاسلام دین نو په اسلام هم خوشاله یو دا جبه په سر نه وایو دړنه په خوشاله یو چې اسلام هم دین دی وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا او په دې خوشاله یو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی موږ په دې خبرو کې شک نشته خو بس غلطی ده وشو د خلکو نه چې بعضی کسانو داسې بنا نامناسبه تاسو نه وکړو تاسو خپه کړئ نو حقیقت کې موږ د اسلام نه واپس کېدو خبره نشته پکې موږ د الله تعالی پر ربوبیت او د اسلام په دین والی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې شيو تړنه خوشاله او نعوذ بالله من سوء الفتن د ناکار فتنونا موږ ځان د الله تعالی پناه اخلو د ناکار فتنونا فتنه کې ناکار او خی وای ولید اولاد فتنه نه ده انما اموالكم واولادكم فتنه ونبلوكم بالشر والخير فتنه دغه حالتم فتنه ده او د بد حالتم فتنه ده زمونږ د خلکو غم دا ده چې مونږه مشکل ته فتنه وایو او آرام او خوشاله او راحت او نعمتونو ته فتنه نه وایو زه همیشه د خلکو نه دا تاسو کوم زه هم تاسو کې هغه صلی الله سوچت کې چې د چا زوی شوی او د وته وی یاره په غټ ازمایش کې گیر شوی چې د چا غټه نوکری شوی وته وی یاره په غټ ازمایش کې را چا خکور جوړ کړی وته وی یاره ته په غټ ازمایش کې او ته روغه کلی ورنه په ازمایش کې مګ مزو کې ما چې بیمار نه راته وایي چې بیمار نه وته وی چې په ازمایش کې نو یو دا خبره خو ټیک ده چې روزګار نه کور نه بل څه مشکلی وته وی چې په ازمایش کې نو دی باندې خو چې کور جوړ کې خغه د غټ کور جوړ کې وته یاره ته په غټ ازمایش کې هغه روغه کلی ورنه ازمایش مزو کې نو د دې معنی دا نه پوهیږي کدا پوهی دی نو په دې به پوهی دی چې دا ښه حالت مزمایش دی او دا بد حالت مزمایش دی ښه صحت مزمایش دی او بیماری مزمایش دی خوشحالی مزمایش دی او خفګان مزمایش دی نو موږ د خوشاله دی ته او د صحت دی ته او د عافیت دی ته ازمایش نه وایو ځکه خدا سي ګډ وډ ګرځو کنه ځکه خدای الله تعالی ناشکر یو کنه او چې ناشکر نه بیا خدا په صورت حال نو فکر هم ټیک نه دی خدا فکر ټیک کول غواړي ځکه وی نعوذ بالله من الفتن نه وی من سوء الفتن کوم ځکه چې فتن راغله دا نه مراد هم د نور فتنې دي چې کومه دا ناکار فتنې ورنه فتنه خدا خوشالین ده خوشالین فتنه ده صحتم فتنه ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نبی علیہ السلام غصه ختم شو بما رأيت في الخير والشر كاليوم ما په خیر او په شر کې د نن نه ورځ په شانته بل ورځ نه لیدلې نن ما خیر او شر دواړه ولیدو مطلب دا دی صحابه له یو تسلیم ورکولا چې خیر دې په دې خپکیږي ما یوازې دا چې زما خفګان دي نو دې معنا دا نه ده چې تاسو نه مکمل خپه مو تاسو د پاره شر او شر دي نه ما خیر هم لیدلې دي د خیر او د شر دواړه شته په دنیا کې دا مطلب شو انه سوورت لی الجنه والنار ما ته جنت او جهنم مخامخ شو سوورت داغه شکلونه ما ته مخامخ شو دې درو دې دیوال سره ما وی ولیدو دلته مې د جنت مولیدو دلته مې د جهنم مولیدو حتی رأيتهما دون الحائط چې د دیوال نه دی خو مې دواړه ولیدو نو خلکو نه لیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدو دا مطلب شو قال قتاده وید حضرت عبد الله ابن عباس شاگرد ويذكر هذا الحديث عند هذه الآية دا حدیث چې ده کنه چې دا نبی علیہ السلام نبی ځای سوارونه کېدل او نبی علیہ السلام په خپه کېده وې دا حدیث د هغه آیت په تفسیر کې خلک ذکر کوي چې الله تعالی ویلي یا ایو الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم اے مؤمنانو د داسې خبرو په باره کې سوارونه مکوي که تاسو تخکاره شي نو بیا به خپه شئ چې دته ویلي وي چې حذافه د پلار نه دی او بل سره د پلار دی دغه چې پیغمبر علیه السلام هو د غلطه خبره نه کوله هغه الله تعالی او ته پړه کې واچو چې شو کې د پلار نو بس الله تعالی نو دا په خدا و چې بس خبره خیر شو خو چې بل څوک یو ته یاد کړی وي چې د پلار دی نو د بیا څه زم تاسو کوم بیا به خپه شئ نو دا چې به ځای ته پوښتنه ولې کې خام او د خلکو په مخ کې جی نو تاسو شو
تعوذ من الفتن. حضرت عمر سوي نعوذ بالله من سوء الفتن، د ناکار فتنو نه ځان بچ کو. وقال عباس النرسي، عباس نرسي، نرسي دا د عربی لفظ نه دی، د نیکه نوم نصر. نو چرته یو سړی و په عربی سم نه پوهېدو، نو هغه ته د نصر په ځای نرس وویل. نو بعد د هغې نه بیا نرس شو، نو بعد د هغه بچي په نرس مشهور شو، په نرسي مشهور شو. خبره پوه شئ که نه، هر سړی خو هره ژبه نشي ویلی. نو عباس النرسي وی حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ان انس حدثهم. حضرت انس دی حضرت قتادة روایت نقل کړی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بهذا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره وکړه چې دا وی چې منبر ته وخته او وی چې وایي چې سرانه تاسو کوي نو کوي، دغه حدیث وته بیان. وقال او دوی چې کل رجل، دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په دې روایت کې وایي چې کل رجل لاف راسه فی ثوبه، هر سړی راغخته او د خپل سر په خپل جامه کې. لاف لف یلف لفافه، لفافه څه ته وایي؟ ته پکې شی رانغاړې، شی پکې را باندې. نو لاف راسه فی ثوبه، دران غخته او خپل سر په خپل جامه کې. هر سړی بس صادری پزان باندې یا رومال څه شی پزان باندې کړي او چړلې يبكي او جړلې. وقال او دائم پکې وی چې عائذا بالله من سوء الفتن. حضرت عمر دا څه ویل دي چې عائذا بالله، زدا الله تعالی په پناه کې ځان ورکو، من سوء الفتن، د ناشنا د ناکاره فتنو نه. دا لفظ ویلې دي هلته وی نعوذ بالله من سوء الفتن، او دلته په دې روایت کې وی عائذا بالله من سوء الفتن، او قال یا داس ویل دي چې اعوذ بالله من سوء الفتن، پناه نشم په الله تعالی، د الله تعالی په پناه کې ځان ورکوم د ناکاره فتنو نه. نو دا الفاظ مختلف دي خو مطلب یو دی. وقال لي خلیفه حدثنا يزيد بن زريع، دی وی امام بخاری چې ما ته خلیفه ویل دي، بخاری وی چې ما ته خلیفه ویل دي، د ما استاد خلیفه بن خیاط. حدثنا يزيد بن زريع، دې کې دا مطلب دار چې سعید د قتاده نم روایت کوي او قتاده د انس نم روایت کوي. نو سعید د قتاده نه برای راست خبرې زده کړې او قتاده د انس نه برای راست خبرې زده کړې. مطلب یې پکې دا دی. فدی وقال لي خلیفه کې دا مطلب. حدثنا سعيد ومعتمر عن ابي عن قتاده ان انس حدثهم، حضرت انس دې ته بیان کړی د نبی عليه السلام نه به هذا دا حدیث. وقال او پاغه کې دا ویلي چې عائذا بالله من شر الفتن، دا اعوذ یا دا نعوذ په دې څه ویل دي عائذا بالله. دا نقل بالمعنى شو مطلب د ټولو یو دی، که عائذا وی که اعوذ وی که نعوذ وی. خجی دا مطلب شو. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنه من قبل المشرق، دا باب دی په بیان د دې قول د نبی علیہ السلام کې چې فتنه به د مشرق د طرف ناراضي، د مشرق د طرف نه به فتنه راځي، فتنه به د مشرق د طرف ناراضي. نو د مدینه منورې نه مشرق طرف ته څه شی دی؟ دا نجد او د عراق علاقه ده، عراق. او په دې کې یقینا فتنه دي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د قاتلینو د اجتماعګانو زینا او د سازشونو زینم دغه پوه په خبره د خوارج هم دغه طرف پیدا شو، د حضرت علی خلاف پوه د یاجوج ماجوج هم دغه طرف ناراضي، د دجال هم دغه د مدینه منورې نه مشرق طرف ته علاقه چې کومه ده، نو دې نه به دجال راځي. تاسو به حیران شئ اگر دجال روایت چې کوم راغلی نه کنه، نو هغه کې نبی له صلوات و سلام ته چې هغه حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ خبر ورکړی دی او د قصه چې ده، نو هغه تمیم داری رضی الله تعالی عنہ چې دا دجال لیدل کنه، نو دا د مدینه منورې مشرق طرف ته چې کوم سمندر دی، نو او نن سبا هغه علاقه په پاکستان کې ده. پوه شئ په خبره باندې. نو دا دجال په هغه ځای کې وګویا کې په هغه زمانہ کې د پاکستان په حدودو کې چې اوس کوم علاقې دي کنه، په بلوچستان سیبی کې علاقه ده، نو دې کې د قبله طرف ته یو جزیره ده، په خبره باندې. نو هغه تسنم وایي دې وخت کې مرایات شي چرته کې سومنار ورته وایي که سنم ورته وایي، داسې سنم مار دی که سونم مار دی که څه شی زه را پیدا کړم چرته کړم. نو هغه جزیره کې چې کوم دی په دنیا کې د مدینه منورې نه مشرق طرف ته داسې بل جزیره نشته چې په هغه زمانہ کې پای کې سو پای کې په مندر او پای کې، او په دغه حدیث کې دا راځي چې پای کې یو مندر او آبادی و پکې، او پای کې جساسه وا
ا د سر نه د خپل پورې په یختو کې پټوا کالی دیوی چې ورته وي دا هندوان چې ورته کالی دیوی وي کوم نام دغه جساسه یادای خبره پوه شي کنه کالی دیوی شکل دا یو بوت دی دا وي نو هغه د سر نه د خپل پورې په یختو کې پټي او دغه تمیم داری چې هغه د دجال جساسه یادول هغه د سر نه د خپل پورې په یختو کې پټوا پوه شي او دغه ته د کالی دیوی بوتخانه وي یا د مندر ورته وي پوه شي نو دا په دې سیبي په علاقې د بلوچستان په علاقې کې ده او په سمندر کې د تقریبا 6 میله احاطه کې دا غیر دی نو ظاهره خبر ده چې دام د مدینه منوره نه مشرق طرف ته نو په دغه وخت کې په دغه ځای کې دجال بیا چې پته ولګي دجال تمیم داري تر هغه چې سره ملاقات کو بیا غلاړو خبره مشهور شو نو بیا دجال دا غزيره بل ځای ته منتقل کړي شو خو په زنجیرونو کې تړل او په خپل خو نه ده خدای غیر نه بیا بل ځای ته منتقل کړي شو اوس په کم ځای کې په امریکا کې به کې په جاپان کې به کې چرته به کله په هندستان په جزیرو کې به چرته کې خاجي ښکاری خدا سي چې د دې خو شاو سم دی چرته دغه د امریکای د صدران وي موږ سره ملاقاتونه کړي دي او په هغه وخت د مدینه منوره نه مشرق طرف ته خاجي نور په اخا بیا ځان په یو الفتنه من قبل المشرق اذا فتنه بد مشرق د طرف نه وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الى جنب المنبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پاته ودرید فقال النبي علیہ السلام فرمائے الفتنه ها هنا الفتنه ها هنا فتنه بردا طرف ناراضی مشرق ته غتونی ولا من حيث يطلع قرن الشيطان په کوم ځای کې بر شیطان خکر راخ کار کیږي د شیطان خکر مطلب دا دی ځینې خلک وایي د شیطان بخکری کله کله خلک د شیطان تصویر ورکړي نو خکر یې ولا ورکړي او یا دا مطلب دی چې د شیطان بخکری یو کوم نه خدای یو شیطان په کې دا شې دی چې دا خکر دی او چې د انور راخیږي نو هغه د خکر ورته مخامخ کی چې څوک د نور دراخته په وخت سجده کوي نو چې زما د خکر ته وکي ځکه نبی له سلام د نور دراخته د پریوتو په وخت سجده مکوي دا مکروه دي او چا وی چې نه د خکر نه مطلب څه شی دی هغه کار دی چې کوم نامناسب کار دی یو سړی بل سره خبرې کوي او خامخا ور سره په خبره کې تو نو دی وته یاره ما سره ښکر مو نو د ښکر وال چې کوم دی دا د مدح په صورت کې نه وای د ځم په صورت کې وای خبره باندې پوه نشوي چې دوه کسان یو ور سره غپ لګي نو څه وته نه وای راځي چې ښکر وو خو چې ورانه کوي او د ورانی خبره نه وته وي ګورته ما سره ښکر وای او خراب بشي ما سره ور ښکر مو او به ځای د ښکر خارختيږي نو دا په کوم وخت وای چې کوم وخت خبره نامناسب وای نو دلته دا مطلب دی چې شیطان خاصم شیطان دی نو دا ښکر یو ته ځکه وی چې د ښکر تذکره خلک په هغه وخت کې کوي چې کله هغه خلک نامناسب کار کوي نو ځکه وته وي نو شیطان خو همیشه نامناسب کار کوي جی من حيث يطلع قرن الشيطان چې په کوم ځای کې به شیطان ښکر راخکار کیږي او قال قرن الشمس یاوی چې د نور ښکر براخکار کیږي مطلب دا دی چې دا مشرق طرف دی مشرق معنا څه د نور ختیځ مشرق چې کوم ځای کې شروق راځي ختیځ څوک ته ختیځ وي څوک ته نور ختیځ وي نور پکې راخیږي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق كده اضافه وتوكيد او مستقبلون وين بیا المشرقان دا به مفعول شي نبی علیہ السلام مشرق ته مخ کړو یقول وی الا ان الفتنه ها هنا خبر شي فتنه د دې طرف ناراضي ډېرې خبر شي فتنه د دې طرف ناراضي او د حجاج فتنه هو تاسو پته ده نو حجاج په عراق مشرق طرف ته پوه شي په خبره باندې خاجي او که په اوسنۍ زمانه کې فتنه یاده نو په دې موجوده زمانه کې چې د امریکای مداخلت په مشرقي وسطا کې راغی نو دا د کم ځای شروع شو دام د عراق نه شروع شو په دې موجوده زمانه کې په خبره باندې ځان پویوا په دې موجوده زمانه کې چې فتنه په مسلمانانو شروع شو په عربو کې او په عجمو په مسلمانانو کې نو هغه د سنه شروع شو هغه د امریکای د مداخلت نه شروع شو چې امریکای خپل فوجونه چرته راولېګل نو دلته عراق د پاره راولېګل نو د عراق بنیاد خو عراق شو کنه صدام حسین په کویت باندې ورغی اول په ایران ورغلی نو امریکای ته په هغه وخت کې امریکای وته ویلو چې په ایران ورشه چې ماته مکمل او چې دغلت درشم نو د ایران نه بو جوړاو
چې دا عربو ته وي چې تاسو خوري ګورئ نو ذهن ولا جوړاو چې ما ته وایي چې زه درشم چې د ایران نم بچ کم په خبره پوه شوي نو هغه خبره خو نه شوه هغه وخت کې خو دلته ضیاء الحق غوندې سړی و نور مسلمانان داسې بیدار اوسه نه څه په هغه وخت کې داسې خلک وو نو هغې دا صورتحال جوړ کړو چې نه امریکې ته داسې موقع میلاو نه شي چې هلته راشي بیا هغه زمانه لږه تېره شوه نو بیا ورپسې څوک راله نو بیا صدام حسین بیا هغسې چلو کړو نو بیا په کویت باندې ورغی ما په یو کیسټ کې اورېده یو مولوي صاحب خلک ورته بجلیګر مولوي صاحب که ته ورته څه نوم بیا ورته وایي ټرانسفارمر ورته وایي که بجلیګر ورته وایي خو بهرحال یو مولوي صاحب خدای دې وبخښي وفات شوی دی نو هغه په کیسټ کې وایي د حجام سره یختمې برابرول نو په هغې کې وایي چې صدام پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید او ورته وایي چې په دې کویت ورځه ما یې بند کړه بېوقوفه ما بند کړه پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې په کویت ورځه داسې ورته نه وایي چې په اسرائیل ورشه ها د ټولو نه لوی ګناهګار کویتو داسې ورته نه وایي چې په امریکا ورشه پیغمبر علیه السلام له په خوب کې راته ورته وایي چې په څه ورشه په کویت ورشه نو بیا چې پیغمبر علیه السلام وایي په کویت ورشه نو په کویت چې ورغی نو بیا ته واپس ولې راته پیغمبر علیه السلام داسې بې غیرته له په خوب کې راځي چې ته بیا واپس هم راتښتي د پیغمبر خبره نه مني نو اول خو نبی علیہ السلام باندې تا دا دروغ ویل دي چې په کویت ورشه وته په اسرائیل ورشه د عراق ټمی پلانټ اسرائیل وشته نو په اسرائیل ولې نه ورته چې په کویت ورته کویت ته څه ګناه کړی و زه دا نه وایم چې کویت ول زبرګانو خو زه دا وایم چې دا کار د اسرائیل په د اسرائیل او د امریکای په اشاره کړو او د امریکای لپاره د مداخلت لپاره حالت موقع پیدا کوله نو ته دا په پیغمبر د ظالمانو هغه خبره کې پیغمبر په یا د ظالمان خدای والی ما پیغمبر په خوب کې دا چې وټونه وشي نو ار یو پارټي والا پیغمبر په خوب کې نه وي زما جنډه چته کړي و دا بدبخت دروغجن دي کنه دا ظالمان دي دروغ وي بیمانه دي په خدای په پیغمبر باندې دروغ وي څوک په خوب کې ویني بیا د پیغمبر ښکاري نو هغه چې صدام په کویت باندې ورغی نو ظاهره خبره ده چې بیا خو د امریکای د پاره سره جوړ کو او بیا د سعودیانو باندې زلزل راغی چې په مونږ هم راځي نو اله امریکای ته وی راځي نو امریکا مخکې رااله او بیا د ابن باز رحمت الله علیه نه فتوا وروسته وغوښته د امریکای راتلل جایز دي که ناجایز دي نو هغه ته ویلی شو چې خو درې ورځې مخکې راغلی ده ته د ما نه د فتوې تپوس سره کوې بیا ورته یې ویې نه خیر د ضرورت دی نو بل څه ویلی شو غریبو تاسو په خبره نه پوهېږئ نو دا فتنه په دې ځای کې راغله نو چې فتنه دلته رااله نو د هغې نه په د اوسه پورې هم دغه د ناست دي دغلته کې او د عرب یې دغه د څه کړل او دلته څه کوي او څه کوي خو تا ته پته ده چې څه کوي د بې شمېره اډې هلته جوړې کړې او هغه ګیر کړي دي نو الفتنه تو ها هنا مشرق د طرف نه فتنه ده اوس پې پوه نه شوې زما په خیال من حيث يطلع قرن الشيطان چې په کوم ځای کې به د شیطان ښکاره کېږي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل تذکرہ کوله بیان کو خبره کوله نو قال به په دعا کې وی چې اللهم بارک لنا فی شامنا په خطبه کې کله کله سره دعا کوي لکه خطیبان په خطبه کې دعا وکړي د جمعې په خطبه کې دعا کوي نو نبی علیہ السلام دا دعا وکړه اللهم بارک لنا فی شامنا الله تعالی موږ له موږ په شام کې برکت پیدا کړي شام نه مراد د موجوده سیریا یوازې نه ده شام د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې کوم شام دی هغه ته مراد دی هغه شام کې اردن هم شامل دی فلسطین هم پکې شامل دی لبنان هم پکې شامل دی او دا موجوده شام هم پکې شامل دی دا غزا او دا ټول علاقې پکې شامل دي دا ټول یو شام دی او دې ته شام وایي نو چا وایي چې د شام نه مطلب چې کوم دی طرف دی په خبره باندې پوه نه شي شامات چا ویل دې نه مطلب نخي دي نخي وایي د دې په دې ځمکه کې د دې د ځمکه ټوله یو شانتي نه ده سرم پکې ده سپینم پکې ده او تورم پکې ده نو په دې وجه ته شاما او شیما خبره باندې پوه شي دا یا نخه یو دی کې یو شان نخي بل دی کې بل شانتي نخي او چا وایي چې نه دا شام د شمال نه دی نو د مدینه منورې نه د مسجد حرام نه دا شام کوم طرف ته دی شمال طرف ته دی یعنی چې ودرېږي نو مخ به چې تا ته پته لګي چې کم شی ښی طرف ته دی او کم شی ګس طرف ته دی نو مخ به کم خوا کې نو مخ به نور خاطه ته کې خبره پوهېږي که نه چې قبلې ته مخ کې نو ښی طرف ته یو شی راځي چې بیا نور خاطه ته مخ کې نو ښی طرف ته هغه بل راځي نو اصل طریقه څه ده چې مخ به کم طرف ته کې چې تا ته پته ولګي چې ښی طرف کم یو دی ګس طرف کم یو دی وایي اصل طریقه دا ده چې نور خاطه ته به مخ کې په خبره پوهېږي نور خاطه ته مخ کا
نو بیا نو ته چې بیت الله دا بیت الله دی او تن ورخاته د مخ کې نو شام شمال یعنی دا شمالي طرف ته څه دی شام دی او دا یمین دی نو دا یمن دی نو یمن یمین طرف ته دی نو دا الج ته د ورخاته طرف ته مخ کې دې خبره نه پوهیږي اسنه چې ته قبله ته مخ کې وې چې دا الټا دی د خي او د ګس پته چې لګای نو چرته به مخ کې او دا موږ ته یاد دي ماته یاد دي د بدویم کې په دریم جمعات کې په پښتو کې ودا بین ورخاته ته مخ کا استا خي طرف ته دا دی او استا ګس طرف ته دا دی او شاته دا خجي اللهم بارك لنا في شامنا الله تعالی موږ له موږ په شام کې برکت واچي نه برکت او ته الله تعالی ورته برکت دی ویلې ده سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الى الارض التي باركنا فيها اللهم بارك لنا في يمننا الله تعالی موږ له موږ په یمن کې برکت پیدا کړي او د یمن برکت دی ولید کړي ونه لیدا نو یمن والا انصار الله چې کوم دین سمره ناران خلق دي او ته به حیران شي د ایران هم څوک مرګرتیا خو کوي دا فلسطین هم سل زبانی مرګرتیا خو د خنه سنه سره موږ په شان دي کمزوري مسلمانان زبانی مرګرتیا خو کوي یا دا شدا نور مرګرتیا کوي د افریقای والے مرګرتیا کوي د آیرلند والے مرګرتیا کوي نور په غیر مسلمان ملکونو کې ډېر ملکونه دي چې هغه مرګرتیا کوي خو د یمن د انصار الله د غریبانو خو به سره څوک نه ممنالي نو ته څوک دعا کوي نه څوک نوملي نه په مضمون کې نوملي دا دومره مظلومان درویشان خلق دي خو بیا په خپل خبره کلک ولاړ دي و موږ بل حماس مرګرتیا کو چې اسرائیل د حماس سره سو ظلم نه بند کړي نو موږ به دا جازونه ولو او هغه زیاده چې جوړ دی باب المندب خبره باندې پوه شوي هغه زیاده چې جوړ دی چې هغه ته بس خدای پاک قدرتي له موقع ور کړی دا دا غزیره چې تنګ مونته کې دی او دا جازونه ټول په دغه طرف باندې راځي نو هغه پکې پیژني نو مخ کورو کې یو دوه هفته مخ کې په دې باندې پوه شو دومره لوی بیړۍ وشته ده چې ډوبه کړې ده بالکل او کسان هم ته غوا کړی نو بس امریکا هم په حمله کوي اسرائیل هم په حمله کوي په خبره باندې پوه شوي او د اماراتو والا اډې مور کړی دي امریکا لا امارات نه دا یو ای والا دا ابو ظبي والا دا دبي والا دا ډېر ذلیلان دي د حکمرانان ډېر ذلیلان دي نو دې ذلیلان ولا اډې مور کړی دي امریکا لا نو بد نږدې ورځي ولي لیکن دا غوي په پروا نشته بس مکه او دې معنی د چانه ګینه کې چې زموږ څوک نوم نه علي مرګرتیا هم څوک نه کوي بس لګیا دي درویشان خلق دي الله دې مدد وکړي اللهم بارك لنا في يمننا الله تعالی موږ په یمن کې برکت پیدا کړي قال وفي نجدنا خلقو توی د خدای پیغمبر د سم وایا چې وفي نجدنا موږ د الله تعالی په نجد کې برکت پیدا کړي نجد خو پیژنې کنه نجدیان دي نجدیان پیژنې کنه خجیزه نور په خوانه وایو بیا ډیر زیات خلک خراب شي نو په مطلب ورسېږي کنه چې دا نجد ذکر کوو کنه نجدیان به بیا شي ډیر زیات نو زه څه ته نه وایو فی نجدنا زمون په دې نجد کې دی الله تعالی نبی رسول الله فرمایل بیا وی اللهم بارک لنا فی شامنا خدای په شام کې برکت واړو اللهم بارک لنا فی یمننا په یمن کې خدای برکت واړو قالوا يا رسول الله وفي نجدنا په نجد کې مغواړه فاظنه قال في الثالثه نبی رسول الله ته په دریم ځلوي جزې په کې نه واړم او ته راته وی چې یو واړم ته ما اختیار تالیس نه ویم چې په نجد کې برکت پیدا هناك الزلازل دغلت بزلزلې ډېری راځي دغلت بسر راځي والفتن فتنه برازي نو خلق به په فتنو کې مبتلا کیږي نو الله تعالی به زلزلې راولي او وبها يطلع قرن الشيطان او دغلت به شیطان خکر را خکار کیږي نو په دې وجه باندې دغلت زه دعا نه کوم دغه خلکو لپاره وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذم قال روت سعيد بن جبير وي فرجونا نمغت موقع ان يحدثنا حديثا حسنا چې موږ ته به خيسته حدیث وي ول حدیثونو کې ناکارم شته نه خيسته معنا دا چې د مزو غوندې خبرې به پکې د خوشاله خبرې به پکې بعد خبرې خو پکې دا شي ګرانی چې ګرانی پکې نه ولګي کنه د شي پسته او د نرم او د مزیدار غوندې خبرې براته وي نو قال فبادرنا اليه رجل نو موږ لا په دې تمو نو زموږ یو سړي ورمنډه کړه دته زموږ په ورمخ کې شو
فقال ورته يا ابا عبد الرحمن دا عبد الله بن عمر كنيت ده يا ابا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنه. نو موږ د خبره پته مو د نرم خبره هغه وته د قتال في الفتنه په باره کې راته وایا چې په فتنه کې جنگ څنګه ده. نو موږ په دې ته مو چې پښتاو نرم خبره وي هغه په د جنگ خبره ته پوسوکو جی. والله يقول او الله تعالی خدا وی چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. د کافرانو سره وجنګيږي د دې لپاره چې فتنه پورې وجنګيږي چې فتنه ختم شي نه. فتنه د غلبه د شرک، فتنه شرک ته نه وي، فتنه د شرک غلبي. په دې آیت کې مطلب مدا ده ارزه کې ځان له معنا شو. نو دې کې وقاتلوهم وجنګيږي د کافرانو خلاف حتى لا تكون فتنه، د هغه پورې وجنګيږي چې د شرک قوت ختم شوی نه. اشه دی وسیږي مشرکان دی وسیږي په دې ختمو نه. ګوري اصل مسله بل ده په دوه خبرو ځان پوي کوي. یو خبره دا ده چې د بیت الله شریف د حدودو خیال ساتل دي. نو پاره کې هوا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. التخرات نشي د بیت الله په حدودو کې دنه کافر نشي راتله. دې کې خوشک نشته. او چې څوک پریدي نو هغه ظالمان دي، خدای دې وسره پوي شي، الله دې ول سزا ورکړي چې پریدي. دویمه خبره دا ده چې جزيره العرب د نبی له صلوات و سلام په زمانه کې کوم جزيره العرب، نو نبی له صلوات و سلام ویلو چې اخرج اليهود من جزيره العرب، او قران ورته ویلو چې فسيحوا في الارض 4 اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. د عربو د ځمکې نه وځي، د جزيره العرب د ځمکې نه مشرکان ته وی چې وځي یا مسلمانان شي ور دي نه وځي. او دغه حدیث چې نبی له صلوات و سلام ویل دی چې امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واعراضهم. زماته د دې خبره حکم دی چې د خلکو سره او جنګېږم تر دې پورې چې دی لا اله الا الله وي، او چې لا اله الا الله وي او زما د رسالت اعلان وکړي، نو بیا به زما نه د دې مال او جان محفوظ شي. نو په دې خدا سوال پیدا کیږي کنه چې امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ما ته حکم دی چې څوک لا اله الا الله نه دې په سره جنگي کوم نه په زور در باندې کلمه وای. او قران وی لا اکراه فی الدین، دین خو په زور نه چلیږي. نو د دې حدیث بیا څه مطلب دی چې امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. ما ته حکم دی چې زبا هغه پور د خلکو سره جنگي کوم چې څو پوری کلمه نه ویلي. وایره دې مطلب د ټوله دنیا انسانان نه دي کني. نو بیا حتی يعطوا الجزيه بیا په دې سورته توبه کې الله تعالی وایي چې حتی يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، چې جزيه ورکي. دې معنا دا ده چې دا حتی يشهدوا ان لا اله الا الله دا د جزيره العرب پورې د تعلق دی، د دې نه بهر دنیا پورې د تعلق نشته. د دې معنا دا ده چې په جزيره العرب کې کافر وقتی تور اوسېدې شي، خو په دې شرط چې د حرم ځمکې ته بند راځي. نور مستقلا بدغلته په جزيره العرب کې کافران نه اوسېږي، دا د اسلام ځمکه ده. بده کې بسره مسلمان اوسېږي. د دین علاوه باقی دنیا چې کوم نه پای کې د کافر اوسېږي، دلته خو به کافر اوسېږي نه مستقل. د جزيره العرب نه بهر د کافر اوسېږي، خو د کافر حکومت بنئ. ځکه وایي چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. هغه پورې د کافرانو خلاف جنگيږي تر څو پورې چې د کفر حکومتونه نه دي ختم کړي. کفر ما ختموي، کفر به ای خپل خوغه دا هندو دی که سیخ دی او که عیسائی دی او که يهودي دی او که قادیانه دی دی خدای د حکومت نه کوي، حکومت به اسلامي. او نن خبره الټه ده، نن هغه ته ویل دي چې خیر دی ته وسیګا، نو تاسو سوای نه حکومت بستاني، حکومت به د امریکای او حکومت به د يهوديانو. خبره پوهیږي کنه. نو جګړه اصل کې پدې کې ده چې په دنیا به حکومت د چای، په دنیا به غلبه د چای. نو اسلام وی غلبه او حکومت به د اسلامي، او کفر وی نه وی خیر ده هغه ته وي ته پکې اوسېګا حکومت به زما، اسلام ته وي ته پکې اوسېګا حکومت به زما. جګړه خو پدې ده، پدې خبره نه پوهیږي. دا وسنیه دا صاحبان پدې خبره اړه پوهیږي نه، چا پوهې نه سبق نه دی ویل، نو ځکه نه پوهیږي. که به لې نه بیا پدې خبره پوهې ده. نو حتی لا تكون فتنه مطلب دا دی چې د شرک غلبه خداسه خو نه وي چې کافر ختم شي. چې کافر ختمه بیا حتی یعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون څنګه وي چې ټیکس راکه خیر دی جزیه راکه وسیګا. نو قران متضاد خبره خو نه کوي. مطلب دا دی چې حتی لا تكون فتنه دا چې کفر غالبي، چې کفر غالبي دا فتنه ده. ولې
دا ځکه فتنه ده چې هغه د خپل زور په وجه، د خپل تعلیم او د خپل پروپاګاندا او د خپل نظام په وجه باندې خلک د اسلام نه منې کوي، د اسلام نه منې کوي، او اوس خو عملاً هم منې کوي. دا دي خجی د اسلام په باره کې خبره ته وتکې نو هغه نه مني، اناوري خبره پوه شوي. دا غوی نظام تعلیم داسې دی چې پای کې د اسلام خبره نه کوي، د کفر خبره پکې کوي، د اسلام خبره پکې نه کوي. او قران داسې نظام تعلیم ورکړي چې په قران کې دا غوی خبرې مشته، دا غوی اعتراضات هم پکې شته. په پیغمبر چې کوم اعتراضونه شوي دي په قران کې موجود دي. يهوديانو چې کوم اعتراض کړي، مشرکینو چې کوم اعتراض کړي، په آخرت باندې چې کوم اعتراضونه مشرکانو کړي دي او داغه قران جواب ورکړي په قران کې موجود دي. د الله تعالی په توحید باندې چې کوم اعتراضونه مشرکانو يهوديانو کړي دي نو هغه په قران کې موجود دي. نو گویا کې قران چې څوک وایي نو د قران تعلیم داسې دی چې پای کې د خبرې دواړه روخونه مخې لراشي. هغه شرک او د کفر هغه بنیادی خبرې مرته معلومه شي چې هغه دا وایي او اسلام دا وایي. او د کفر چې کوم نظام نه پای کې د اسلام خبره نشته چې هغه داسې نه وایي چې اسلام دا وایي او زه دا وایم، او که وایي نم د خپل ځانې وایي، د خپل ځانې وایي. نو دا خو نشي کېدای کنه چې مدعي دی ولګي هغه د مدعي وکیل شي. الکه مدعي د مدعي او یا مدعي د مدعي وکیل کېدای شي. نو ته خپل خبره کوو ته دا بل شي خبره سره کې مونږ خلک راشي و یاره زما د پلان کې سره باس دی خبره ده. نو زم چې سو پورې هغه نه نو زه خبره وینا نو هغه داسې وای نو ته وکیلې او استامه د مقابل نه ته وکیل کړی زما خبره ته کوه یا خپل خبره په خپل کوي کنه. نو اسلام خپل خبره ته نه پریری او د اسلام هغه خبره هغه کوي چې دا هغه په دماغو کې کوم راغلي دا چې نو خو ټیک نه دا ضروري نه چې ستا په دماغو کې اسلام کوم خبره اسلام پرې د اسلام چاړه خو نه ده، قرآن خو چاړه نه ده او نو علماء او مسلمانان چاړهګان دي. هغه خپل موقف پیش کوي کنه. نو دی د اسلام موقف نه پیش کوي چې نه پیش کوي یک طرفه خبره کوي چې یک طرفه خبره کوي نو دا جبر ده. او د لا اکراه فی الدین معنا دا نه دی یوازې چې اسلام جبر نه کوي. د لا اکراه فی الدین معنا دا نه چې اسلام جبر کوي نه خو اسلام د چا جبر منیم نه. زه د مولیانو ته وایم تاسو د لا اکراه فی الدین غلطه ترجمه کوي یا نیمګړې ترجمه کوي. اسلام په چا جبر نه کوي. نو دې څه مطلب دی چې اسلام په بل چا جبر نه کوي او بل څوک جبر کوي نو خیر دی. دا غو نیمګړې خبره دا غلطه خبره ده چې اسلام وایي چې په چا جبر نه کوم او کته جبر کوي نو خیر دی زه بغلم. دا کومه خبره شو؟ نه اسلام دا وایي چې زم جبر نه کوم خو زستا جبر نه منم. زه په چا جبر نه کوم په زور نه مسلمانوم خو زه تام دې ته نه پرېدم چې ته یو سړی په زور باندې کافر کی او د اسلام نه بند کی. د لا اکراه فی الدین دا معنا ده. نو دې غریب خو څه خبر نه ده خو اصل واګانو ته پروت دی خوري اوس کې ورکی کین نور د څه خبر نه ده. دا وګړي دی ورجې دی او د پسر ده او کجوري دي جی. دا مطلب شو نو وای ابو عبدالرحمن وای سړی ورغه وای موږ ټول هغه دغه خراب کوی موږ وای خوږی خبره وو کې هغه په خبره وو تاسو ته دیو. نو وقاتلوهم حتى لا تكون فقال نو عبد الله ابن عمر ورته وی هل تدري ما الفتنه تو تا پته ده چې فتنه څه ته وای سکلت کا امک مور در باندې بورا شه سکلا چې بچي مرشي او مور په جاړي ظاهر خبره د مور نه زیات خفغان خو د بل چا نه د پلارم خفغانی خو مور ډیره زیاته خپکی. نو سکلت کا امک مور در باندې بورا شه. انما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د مشرکانو سره جنگ کوي. وکانه الدخول فی دینهم فتنه او داوی داخله دل په دین کې فتنه وا. وکانه الدخول فی دینهم د کافرانو په دین کې د مسلمان د پاره داخله دل سوا فتنه وا. نو دغه فتنه خلاف نبی علیہ السلام سو کو جنگ وکړو. وليس بقتالکم علی الملک او هغه جنگ تاسو د جنگ په شان ته نو چې په حکومت جنگيږي. تاسو جګړه د حکومت د پاره د کرسۍ د پاره جنگيږي. تاسو د کرسۍ د پاره جنگيږي. نو دا آیات ما ته مو آیا دا د عبد الله ابن عمر هم لکه د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په شان ته رائے وا. خدا رائے د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی ما په ورځ ویلو چې دا د یو څو صحابه کرامو دا رائے ده. خدا رائے څنګه ده دا د جمهور د امت د رائے سره مطابق نه ده او د دې باندې کوم اعتراضات او اته تموي. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم دغه رائے وا چې دا د حضرت علی او د حضرت معاویه په منځ کې کوم جنگ ده نو دا فتنه ده نو دین لري پوسیږي. حالانکه دا رائے غلطه وا. د عبد الله ابن عمر دا رائے ټیک نه ده څنګه چې د ابو بکر رضی الله عنه رائے ټیک نه و. ولې ټیک نه ده دا ایت ته ما بشمیر په درزونو دلایل ویل چې یاد کړی.
خجيدا مطلب شو وليس بقتالكم على الملك بتاس حكومت باني جنگيږي نو د حکومت جنگيدل دا شندي دا بل حدیث لګو بد نو زبس کینو صحیح شو واخر دعوانا